بڑخیلہ کی موجود د مالکند ډیویژن ځانګړي تعلیمي درسګاه آکسفرډایجوکیشن اکیډمی کې یو ځل بیا طالب علمانو د کامیابی جنډې ودرولې دي. شوي امتحان کې 99% طالب علمانو کامیابی ترلاسه کړي، په کومې چې ماشومانو او د هغوی مشرانو د ډیرو خوشحالۍ څرګندونه کړې. هم په دې لړ کې په آکسفرډایجوکیشن اکیډمی بڑخیلہ کې د نتایجو په لړ کې یوه خوندوره دستوره وشوه چې پکې د سکول ماشومانو او د هغوی مشرانو هم ګډون وکړو. د دستورې په مهال ګلالو ماشومانو ملي نغمې او سبق آمیز خاکې وړاندې کړې، په کومې چې د دستورې شریک غلي پاتې نشو. د دستورې په مهال د شپږم، اووم او اتم جماعت د نتایجو اعلان وکړی شو. د ادارې ډایرکټر امجد علي او نور راغلي مشرانو وړاندې دویم او دریم پوزیشن ترلاسه کوونکو طالب علمانو کې شیلډونه، سندونه او نور یو شمېر انعامونه تقسیم کړل. کامیابه ماشومانو په خپلې کامیابۍ د خوشحالۍ څرګندونه وکړل او وی ویل چې د کامیابۍ تسلسل لپاره به ټوله توجه په تعلیمي زده کړه ورکوو. اکثر زموږ ماشومانو کې داسې چل دی که نه چې د 8 کلاس پورې د دوه پوزیشن راځي او مخکې پته نه چې به دوسې چل وشي، دو محنت پرېږدي او په 9th او چې دی بورډ ته راورسي نو دو بیا هغه پوزیشن ډاون شي، نو دا نه کول پکار، لکه سټډي جاري ساتل پکاري. د ادارې ډایرکټر امجد علي خپله وینا کې وویل چې هغه قامونه په برځي څوک چې تعلیم سره د زړه نه مینه ساتي باید چې مور او پلار د بچي په تعلیم خصوصي توجه ورکړي، ځکه چې د دنیا سره مقابله صرف په تعلیم ممکن ده. والدین دې یوازې د بچو د پاره د پیسو په ګټلو مستقبل دی ولنه جوړي، بلکې د تعلیم په ذریعه دی دغه مستقبل دی جوړ کړي. جاپان او په هغه ځایونو کې په ټایم منیجمنټ باندې هغه ډېر انتهایی توجه ورکوي، هغه په ټیچر ټریننګ باندې هغه توجه ډېره زیاته ورکوي. والد سټوډنټ چې کوم دي نو هغه به اعتماده کوي. نو که زمونږ والدینو په دې کې برفور حصه واخیستله نو دا زه په یقین سره وایم چې مونږ هم د ترقي یافته ملکونو سره په یو صف کې مونږ راتللی شو. د ترقۍ او خوشحالۍ منزل په لوري که څوک تګ کول غواړي نو ښه تعلیم دې ترلاسه کړي، ځکه چې علم رڼا او کامیابي ده. باید چې نوې نسل د سوشل میډیا استعمال ختم کړي او خپل تعلیم ته توجه شي. عمران زریاب، خیبر نیوز، بڑخیلہ، مالکند.